السلام علیکم. تاسو سره نن چې کوم ټاپک باندې خبرې کول غواړم هغه د سټرګل، کوشش او کامیابی. زمونږ اکثر والدین داسې کار کوي چې هغه خپل ژوندۍ کې ډېر سټرګل کړي او کامیابی طرف ته تلي. چې کله هغه کامیاب شي او بیا د هغه بچیو شي، نو کوم څیزونه چې دیو کامیابی ته کم سټرګل باندې تلي، هغه څیزونه چې دیو په سټرګل په کوشش باندې حاصل کړي او په مهنت باندې حاصل کړي، نو خپل بچی چې د هغې نه ساتي او د هغو هر هغه خواهش چې هغه د دیو نو پوره شي د هغې د پوره کولو په خپله کوشش کوي. نو دا هغه نیګیټیو موټیویشن دی چې کم په بچو کې د کمزوري د هغو جوړه شي. که تاسو اکثر وګورئ نو بعضې بچي داسې وي چې هغه ډېر زیات نااهله وي او د والدین کوشش کوي چې د هغو هر یو خواهش چې دی نو هغه پوره کړي او هغو ته اړو د سټرګل موقع چې دی نو هغه پیدا نه شي، هغه موټیویشن ورته اړو پیدا نه شي. بیا دغه بچي چې نو هغه بیا کوشش دا کوي چې لاول وړوکی خواهش چې هغه ولم مور او پلار پوره کړي، بیا د هغې نه هغه غټ خواهش کوي په هغې باندې، او بیا یو داسې موقع راشي د هغو خواهشات داسې وي چې هغه بیا د پلار او یا د مور د وس نه بهر وي چې هغه پوره کړي. په دغه صورت کې بیا دا بچي چې دی نو ناخلفه شي او بیا هغو یو داسې اقدامات وکړي لکه څنګه ریسنټلي چې تاسو کتی شئ چې یو بچي خپل پلار چې دی نو هغه مړ کو د خپل خواهش لپاره، او هغه تېنه د یو ګاډي ډیمانډ کو چې هغه په هر څو کروړه باندې چې هغه ډیمانډ یې کو او بیا هغه خواهش چې دی نو هغه پوره نه شو، په هغې باندې هغه خپل پلار چې دی نو هغه مړ کو. نو تاسو په خپلو بچو کې دا نیګیټیو موټیویشن بالکل مه کوئ، بلکې هغه پازیټیولی موټیویټ کوئ چې تاسو په زندګۍ کې سټرګل کوئ. د هغو هر یو خواهش چې دی هغې ته خام مه وایئ، جایز خواهش یا ضرورت چې دی د هغې د پوره کولو ضرور کوشش کوئ، خو څه خواهشات داسې دي چې هغه ډینای کوئ، ضرور د هغې نه انکار ضرور کوئ چې د ماشومان چې دی په هغو کې د سټرګل د کوشش ماده پیدا شي او د پخپله د خپلې زندګۍ کې د مخې ته تلو په هغو کې طاقت پیدا شي. که دا طاقت پکې اوله تاسو پوره کوئ، نو بیا په هغو کې دغه سټرګل کوشش او دغه کمه ماده چې ده نو هغه بیا بالکل کمه پاتې شي او بیا هغه چې دی نو خپل کوشش نه کوي. نو خپل ماشومان چې دي هغه موټیویټ کوئ چې هغو سټرګل کوي، هغو محنت کوي، د محنت جذبه پکې پیدا کوئ چې هغه بیا آرام پسند نه او هغه بیا داسې خواهشات نه کوي چې یو خواهش تاسو پوره کوئ او هغه د هغې نه غټ خواهش کوي او بیا په آخره کې بیا داسې راشي چې هغه خواهش تاسو یو داسې خواهش تاسو نه وکړي چې هغه بیا تاسو هم نشي پوره کولی او د هغې نه بیا معاشره کې بګاړ او دا څیزونه پیدا شي. نو کوشش کوئ چې خپلو بچو کې د کوشش ماده چې ده نو هغه پیدا کوئ، ځکه چې کله یو سړی کوشش کوي او په کوشش باندې هغه ته میلاویږي نو هغه شکرګزاره وي، بلکې بیا د هغه واړه خواهشونه چې ته پوره کوې نو هغه به ستا شکرګزاره وي، هغه بیا ستا نافرمانه نه وي. ځکه چې کله ته د هغه نه تا د کوشش ماده واغسته نو هغه به یو خواهش وي تا ول هغه پوره کو، نو بیا که بل خواهش ول ته نه پوره کوې نو هغه بیا نافرمانه جوړیږي، بیا په هغه کې د شکرګزارۍ ماده چې ده نو هغه نه جوړیږي. نو دغه شان کوشش کوئ چې ستاسو بچي آرام پسند نه بلکې هغه کوشش کوي او د خپل ژوند چې دی د هغې کامیابۍ لپاره هغه محنت کوي. نو دغسې به هغه په سوسایټي کې په معاشره کې یو ډېر پازیټیو کردار چې دی هغه ادا کوي. نو تاسو دا ځینې غلطیانې چې دي هغه نیګیټیو کردار طرف ته د ماشومان وځي، نو دا بالکل مه کوئ.